بالباطل ويصدون عن سبيل الله. او ایمان والاو بشکا ډیر عالمون او درویشون دا د خلکو ملونه په باطلی طریقې سره خوري او د الله لارې نه منې کول کوي. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هغه خلک چې هغه سنا او چندی جمع کوي او د الله په لارې کې خرج کوي نه، نو هغوی ته د دردناک عذاب خوشخبری ویر کا. یوم یحما علیها فی نار جهنم فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. هغه ورځې به په د جهنم په اور کې هغه سنا او چندی ګار مکړلی شي، بیا به ودغلی شي هغو سونی او چندې هغو تختو سره د هغوی تندي د هغوی څنګونه د هغوی شو، او ورته دا به ویلی شي چې دا هغه مول ده چې تاسو خپل ځان ته جمع کړو، اوس وڅکئ د اخوان چې د تاسو کوم څه جمع کړي. اوس اردو کې ترجمه کوم. یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبیل الله. اے ایمان والو، بے شک بہت سے علماء اور درویش لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے. یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوا بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. اس دن گرم کیا جائے گا ان سونے چاندی کے تختوں کو جہنم کی آگ پر، پھر داغا جائے گا اس کے ذریعے ان کے ماتھوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو، اور کہا جائے گا کہ یہ وہ خزانے ہیں جو تم نے اپنے لیے جمع کیے تھے، سو اب ان خزانوں کا مزہ چکھو. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان. پرونه دی احبار او دی رهبان او د دې تفصیل مو پرون یلو چې احبار چې کوم دا هغو عالمانو ته یایي چې هغه د یهودیانو عالمان وي، او د رهبان چې کوم دا کنه هغو صوفیانو ته او هغو بادیه نشین ته یلی شي چې هغه په هغه کې عیسایانو ولا چې کوم په ګرجو کې نوست وي، تارک الدنیا خالق وي. نو هغو متعلق پرون مدایلی وو چې هغو نه الله رب العزت ته فرمایلی وو چې اربابا من دون الله، دا تاسو الله نه علاوه دغو ته د رب او د خدای درجه تعبیر کړي ده. نن الله رب العزت دا فرمایي چې د تاسو دغه احبار او رهبان چې کوم دي کنه دا د خلکو مالونه په باطل طریقې سره خوري. مطلب دا شای شو چې دغه احبار او رهبان چې کوم دي کنه دا د یهودیانو ولا عالمان دي که د عیسایانو ولا عالمان دي، دغو دا کوي چې خلکو نه رشوت واخلي، خلکو نه پیسې واخلي، بیا د هغوی منشي مطابق فتواګانې ورته جاري کوي. اوس علامه فخر الدین رازی رحمت الله علیه فرمایي چې دا خو د احبار او د رهبان د یهود او د نصارا خبره ده، خو یې څه ډېر افسوس سره دا یلی شي چې د موږ په خپلو مسلمانانو کې داسې خلک شته دي چې هغو ته خبرو ته کښېنې نو هغه به درته داسې دعوې وکړي چې مونږ لوی بزرګان او مونږ لوی ولی الله څوک نشته او موږ دنیا بالکل موږ ته خوند نه راکوي او موږ دنیا نه بالکل بیزاره یو، خو بیا یې چې کله بل طرف ته وکسي یوې مړۍ پسې به د هغو ځانونه مړ کوي. بیا نو خبره دا شاید چې ګوره دا احبار او رهبان صرف په یهود او نصارا کې نه دي. الله رب العزت داسې یو نظام دا چې اوس هماغه د یهود او نصارا ولا کومې بیمارۍ او کوم مرضونه دي دا مسلمانانو ته راغلي دي. مسلمانان چې کوم دي کنه ګوره د پرونه مو دا خبره وکړله چې د کوم په دیهاتو کې د کوم پیرون دي د فقیرون دي دا څه وکسې د خلکو مالونه هړپ کوي، خلکو ته مختلف د ګنډه تعویض والا وکسه د تعویضونه چې کوم کوي داسې تعویضونه شته چې په لکو روپیو تعویض کوي. دا خلکو انداغه ګوره شریعت کې په تعویض باندې پیسې خستلی جواز شته، خو د جواز څه حدود دي، څه قیود دي، څه دا نشته چې بس اندادون تو ته شریعت اجازه دیر کو بس ته یې وسخله. مطلب دا شاید چې ګوره د حدودو کې نه هغه خستل پکور دي. اوس مو ته چلو شریعت اجازه راکړه دا تیاره، مطلب دا شاید چې زه جمعه کې امامات کوم نو مو ته ترخو روکړلی شي نو مو ته شریعت دا جایزه کړې ده. اوس دې مطلب دا نه ده چې زه جمعه ولا ته وایم نه مو ته خو به کوم دا کنه 5 लाख रुपए ماهانه راکوي،
ورکی اجازات مطلب دا نه ده ته اوس حدود کراس کوا زما دوره هغه کې د مالی ولا غټ کې ته خواخي ته المنځي خواخي ته قرات خواخي اوس ته اسمان ته ځون وخی جوړ نو اندان منا اوس ته تویز کوم دا لاګي خدای په کې ته په تویز کې تاثیر چول ده خو دې مطلب خدا نه ده نو مو دغه مسلمانانو واځو کوم دا اوس دا بزنس شروع کړه ده تاسو لاهور تلور شه په بادشاہي مسجد کې کوم دا کنه دا تبرکات یې خېږي مو خپل طالبې زمانه کې بوتل نو هغه کې مختلف ایوا پګړې دا ورکی هغه لوندې وتدالي کلیز د پیغمبر علی السلام پګړې مبارکه ده ایوا الله تعالی عصو مبارکه پرتا دا غنه یې د پیغمبر علی السلام یو جوړ چپل پرتی دی هغه یې ځای پیغمبر علی السلام اوس والله علم هیڅ پاتې نشته صدا د اختیاري پیغمبر علی السلام دی او کنه دی خو بهرحال لکه اوس ما غا شاید هغه دی پیسې ګاټي ذریعہ جوړ کړی او د کې یې خېدي بس تویر شي جی چندارو کې دی پیسې رو کې دا ګوره تبرکات یو چی شي دا اټول انداغه احبار او رهبان چې د کوم نه هغه حرکتونه کولو نن سبا کوم دا اماغه حرکتونه مسلمانانو شروع کړی دي اماغه بزنس دین نه یو تجارت جوړ کړی دا دی یغه دی لپاره بل اصول ضوابط دي غریب سړي دی لپاره دي مالدوري سړي دی لپاره ډېر بل نه اصول ضوابط دي نو خبره دا شاعره چې الله رب العزت دا فرمایي چې ان كثيرا من الاحبار اوس دي چې مفسرین دا یو نقطه لیکلي دا کثیر ډیر ته یای مطلب ډیر ملایون او درویشون د سیدی چې هغه خپل دین فروشي کوي دین خرڅوي نو دی چې علامه فخر الدین رازی رحمت الله علیه فرمایي چې د کثیر ټکا استعمال کړه دا دی مطلب دا چې کني خلقا ورکشتو اټول د سینې دی ځکه ډیر ټکا استعمال کو ته ډیر ورکی د سیدی چې هغه دین فروشي کوي د سینې ویلو چې ټول د سینې نو مولانا علامه فخر الدین رازی رحمت الله علیه فرمایي چې دین د معلومه شولات هر ځای کې احتیاط دامن پرګدول نه دی پکور کوم ځای کې د سیوانی خبره کوي نو ته اکثر ټکا کوي اکثر خلک خراب دي اکثر خلک د سینې ټول نه ما ځکه چې خلک په هر معاشري کې موجود وي او علامه فخر الدین رازی رحمت الله علیه دا نقطه لیکلي دا چې ګوره په هغه کې چې کوم دا کنه دوا کې سم مرزونه یو د حب دنیا مرز وو یو د حب جاه مرز وو یعنی یو هغه مرتبه شوکینو چې مرتبه مو بلند رتبه مو وي عزت مو وي یو مقام مو وي او دویم چې کوم دا مال او دولت وي نو اول خبرې دی پر الله رب العزت لا یاکلون اموال الناس بالباطل ټکا استعمال چاغو به خلکو ملونه خلل یعنی پیسې ګاټي کوي او دویم دی پر ويسدون عن سبيل الله دی الله لري نبی خلق منی کول مطلب دا شو چې کني د دین فروشي به دی مقصد دی پر کولا چې خلق به د پیغمبر علی السلام اتباع نه منی کول ځکه دا خلق مسلمانون شي نو د ملکی بچی دي نو د خپل ملکه قائم کول دی پر دغه دا کولو چې پیغمبر علیه السلام متعلق به تورات کې کومي خبرې لیکلي وي یا په انجیل کې کومي خبرې لیکلي وي چې د نبی راوند او هغه به د ټول عالم دی لپاره یو رحمت للعالمین وغیرہ وغیرہ نو دغه خلکو ته نه هغه نبی دون نه دا هغه بل څوک ته د منی مون نه وړي مخکې الله رب العزت فرمایي چې والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله کوم خلق سونی او چندې جمع کوي دی الله په لار کې نه خرج کوي هغه ته د درناک عذاب خوشخبری ورکا مطلب دا شاید سو الله رب العزت تو سونا چندی یعنی سونا چندی نه مراد دی چې مال او دولت تا تو مال او دولت دیر کی نو ایتو د پاره دا سزا ده مخکې آیات کې به الله رب العزت دا بیان کړی دي چې کوم خالق د هغه اموال او حقوق نه ادا کوي صرف مول جمع کول بعد نه دی علامه فخر الدین رازی رحمت الله علیه فرمایلی دي چې ګوره مول جمع کول دا جایز دي که جایز نه و عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه عربپتی هغه دوله دولت پرې ډولو سو دی هغه په زمانو کې څو ارب روپے دی وی وزیر رسیدلی ارب روپے او کومه سونای پرې ډولی وا هغه سونی دی پاره اره روړل کټ کولای دی تقسیم دی پاره اره ورکه پاتې شولې دوله سوناوا نو دولت جمع کول دا ګناه نه ده البته هغه کې د غریب حق نه ادا کول دا جرم ده چنانچه یو خو زکات ته چنانچه حدیث شریف کې مفهوم ده چې کوم سړی د خپل مول زکات لنډي نو هغه یکنزونه کې نه راځي هغه د مول جمع کولي ولا کې نه راځي چې د خپل مول زکات لنډوي چنانچه یو واقعیا په ډول چې یو سړی و هغه اکثر شپې په څملاستو دا دوبي کوله یا الله مو ته په خوب کې خپل ځون وخای ته زه تو وکسم دا د وبې ډیره کوله شپې په څملاستو نو ډیر شوق یو څه خوب کې خپل رب وکسم الله وکسم نو یو اوري دي شپې خو بیا ولو اندان منه دوی وکړه نو په خوب کې وته کوم دا کنه یو
اوس غیبی روغللو څه ته خو دې مو دیدن دپاره هغه یې چې زه الله قسم نو که مو لیدل غواړې که نه ته لوړ شه پلنکي مارکیټ کې چې کوم دا که نه یو تانبه فروش ته د تانبې منبې ورکې خرڅېږي نو یو تانبه فروش ته هغه څه ته وکسې که نه بس داسې وایه چې بیا د مو مغه اخلاقیات مغه هغه ځون کې رووله بیا به ته مو وکسې نو دا ډېر شوق سره لوړه زیاره دا سړی زه وکسم چې الله رب العزت مو ته دې حواله راکړې ده نو دا خو به څه سړی وي دا به څنګه سړی وي نو دا ته لوړ د هغه تانبې مارکیټ کې چې کوم دا که نه چې کومه ناښه دي ته خوب کې خیلې شوي وه اوس هغه مارکیټ کې ودرېدلو اوس سړی ولیدلو دي نو اوس دو ته لوړ د ورې نه کسي چې ودرېږه چې وکسم چې دا څه معاملات دي څه دي اوس دې کې یوه بوډۍ غنې ښځه روغله ده هغې داسې وړوکه غنې جوم راخسته ده د تانبې وله د خرڅوي په دکاندارانو یوه دکاندار ته یې ویرړله هغه ورته ویل چې زه خریدار نه په یوه درهم خله دي ورته ویلو چې نه زه یې په شپږ درهمه خرڅوم سړي ورته ویلو چې نه په شپږ یې مونږ نه خلو بل ته یې ویرړله هغه ورته ویل چې یاره 2 درهمه به ډېر کړو بل ته یې ویرړله یو دوه بس دو نه یوې نه پورته چوک ریټ ورته نه لګوي ګرځېدا اخري اندغ سړي ته دی راغله اوس دغه د سترګې غړی اندغ سړي ته چې ویې راغله نو دغه سړي ته یې دا ویرړله چې دغه جوم ده نه زه یې په شپږ درهمه خرڅوم که نه خلې هغې داسې وړول ور سړي داسې وړول ورته یې چې نه په شپږ نه دا به زه تونه په 24 درهم خلم ښځه حیرانه شوه ده ورته یې چې په 24 ټوکې در پرې کوي چې نه ټوکې نه کوم بس درهم یې ورته راوباسل ورته ویلو چې دا واخله 24 درهم نو ښځې ډېرې دعاونې ورته وکړلې بس لوړله ونه بوډۍ ښځه وه چې لوړله دا سړی چې کوم دا که نه ورپسې ویې راغله نو د هغه نه یې پوښتنه وکړله دغه تانبه فروش نه ورته یې چې یاره مامو خفه نه شي زه داسې یایم چې ته لکه په د تجارت په د بزنس پوهېږې نه یې څه ویلې یې چې روغ مارکیټ کې دي زنانانه دا شای چو په 2 درهمه نه اخیست او ته لګیا شولې په 24 دونه واخیستلو ته لکه په شي پوهېږې نه هغه ورته ویلو چې داسې چال ده چې دا زنانات چې کوم دا که نه دي دغه جوم ویلې خرڅول دې زوی ډېر سخت بیمار ده هغه ته ډاکټر حکیم دوایي لیکلې ده نو د یوې هفتې دوایي چې کوم دا که نه هغه په 6 درهم ده نو هغه ته یوه میاشته دا دوایي لیکلې ده د 4 هفتو اوس دې زنانات چې کوم دا جوم راوړه چې زه به دا خرڅ کړم په 6 درهمه د یوې هفتې دوایي به ورته 100 د بلې هفتې بیا الله مالک ته نو مو دا جوم نه خستو دې هغه بیماري به واخسته چې دا ښځه غریبه دغې هغه نه بېغمه شي نو دې زړه کې ویلو چې یا الله ته ډېر لوی ذات یې نو خبره دغه شاید چې ګوره د الله مول چې کوم درته در کړی ده د الله شکر وباسه یو عالم متعلق راځي سو د هغه په محلي کې به څه چوک بیمار شو نو بیا به هغه صدقه کوله او صدقې سره سره به چې کوم مریض وایم هغه ته به پیسې راوستولې چې دې منې خپل علاج وکړه نو اندان منه به روټین هغه نیوله او چونه پوښتنه وکړه چې حضرت دا ته ویلې داسې کوي چې بیمار بل چوک شي صدقې ته کوي نو دې ورته ویلو چې داسې چال ده چې د بیماري په دغې محلې باندې چې کله رچي که نه دا په مو راتلی شي خو زه دا سوچ وکړم چې کسې بیماري روانه په مو وخت الله رب العزت دو بیمار خو زه یې وساتم نو که زه بیمار وم دا خرچې به مو کولې نو وشه زه دا وایم چې چلو د خرچا ده وشي خو زه خو خدای بیمارۍ نه وساتله تکلیف نه خې وساتله نو خبره دا شاید ده چې الله رب العزت څه درته ډېر کي د الله په لارې کې ور کول پکور دي همدغه دنیا لکه نه وي الله رب العزت فرمایي چې یوم یحمى علیها فی نار جهنم فتکوی بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون الله رب العزت فرمایي سبب هغه ورځې د سونا او چندي علماء کرام فرمایي چې دا به ولي کې او دینه به داسې پلیټونه جوړ کړلی شي پلیټ چې جوړ کړی شي بیا به هغه د جهنم په اور ګرم کړلی شي بیا به د تندي ته داسې په هغه کوي وي فرمایي چې د تندای به دې ځای کې څه په کیږدی که نه نو एकदम هغه به دوره ګرم وي چې एकदम به دې ځای ته پوځي همدانه منه بل توک به ورته ګرم کړلی شي هغه به د پهلو ته د څانګ کې دغه ځای کې دې سایډ کې چې ورکېږي دغه سره به شرق سره به د بل سایډ ته وځي او همدانه منه شو ته شو باندې چې ولګوي نو دغه بل سایډ ته به ونوځي الله رب العزت فرمایي چې دا سزا به هغه ته ورکولی شي هذا ما کنزتم لانفسکم او فرشته به دا هغه ورته وایي چې دا هماغه سونا او چندي ده هغه دنیا کې تو په حرامه ګټله په ناجایزه ده ګټله او د خور غریب حق ته ورکې نه پېژندلو نن یې هغه خوند وڅکه الله دې موږ ته نیک عمل توفیق نصیب کړه